السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید لرم چې ټول به ښه یې. نن چې دی مونږ د چینل سټارټ اخلو او اولنی ویډیو چې دی مونږ ریکارډ کوو او دې کې صرف زه تاسو ته د دې چینل تعارف کوم چې یاره دې کې چې دی دې کې به مونږ څه ښایو، څه به دې چینل کار به څه وي. نو تاسو ته خو ما ویلو په فیسبوک باندې چې یاره زه داسې یو چینل چې دی دا به لانچ کوم چې یاره هغې کې به مونږ پښتنو ته د انټرنیټ په ذریعه د پیسو ګټلو چل ښایو. صحیح ده؟ نو د انټرنیټ په ذریعه چې کوم پیسې مونږ ګټو هغې ته مونږ آنلاین ارننګ وایو. صحیح ده؟ زه به بار بار کیدای شي دا لفظ به استعمالوم، آنلاین ارننګ. نو تاسو هم د دې نه بیا دغه مطلب اخلئ. صحیح ده؟ چې یاره د انټرنیټ په ذریعه به مونږ پیسې څنګه ګټو. نو دا دونه داسې نه ده چې یاره به زه به تا ته یو ورځ کې وښیم او ته به بس پیسې ګټل شروع کړي. نه، دا به چې دی سټپ بای سټپ به مونږ ځو او بالکل د زیرو نه مونږ سټارټ اخلو. دې کې به ما سره داسې ملګري چې یاره هغوی به زه چې کوم سټارټ ویډیوز کې څه ښایم نو هغه به هغوی دپاره لکه چې د یو میټرک سټوډنټ ته چې دی د نرسري سبق ښایي نو هغه خو به هغه تاسې ډېر ایزي به ورته ښکاري، خو د نرسري چې کوم ماشوم وي نو هغه ته هغه ګران ښکاري. صحیح ده؟ نو ما سره به داسې کسان په دې کې وي زما په دې ملګرو کې چې هغه به اکثر چې دی موبایل خو مونږ والو نو یو چاته وي راشه فیسبوک راله پکې انسټال کړه، راشه دلته راله پکې آی ډي جوړه کړه، راشه دا راله پکې وکړه، خو مونږ په خپله هغه نشو کولی. نو داسې بنیادي چې کومې خبرې دي نو مونږ به د هغې نه سټارټ اخلو چې یاره ما سره کوم ملګري موجود دي په دې زما په دې چینل باندې نو چې هغوی ځان له بیا په خپله هر څه کولی شي. صحیح ده؟ نو سټارټ به چې دی دا به مونږ بالکل د زیرو نه اخلو. نو خیر هغه ملګري چې یاره هغوی ته چې زه کوم بنیادي کوم زمونږ سټارټنګ چې کوم ویډیوز دي او هغه هغوی ته ایزي ښکاري نو خیر دی هغوی دې سکیپ کوي او باقي چې کوم نور ملګري دي چې هغوی د انټرنیټ د دنیا نه بالکل نه دي خبر او چې کوم بس صرف دغه فیسبوک وغیره دا خو ته چا ښودلي یا ولې چا انسټال کړی او هغوی چې دی نور په څه نه پوهېږي نو هغوی له پکار دي چې یاره دا ویډیوز چې دا ټولې ګوري مکمل د سر نه بالکل اولنی چې کوم ویډیو نه شروع کړي او داسې ورپسې دویمه ورپسې دریمه ورپسې څلورمه داسې ورپسې ځي. ټیک شو؟ او سکیپ کوي دي نه چې لکه زه چې به تاسو ته داسې دغه ښایم چې یاره لکه زه یو ماشوم ته لګیم. صحیح ده؟ نو ماشوم چې پوهه کوي نو هغه ته به بالکل سټپ بای سټپ او بالکل د بنیاد نه به هغه پوهه کوي. نو انشاءالله تاسو به ډېر څه زده کوئ او د ارننګ طریقې زده کولو سره سره چې دی تاسو به په کمپیوټر او موبایل کې هم ډېر حده پورې ایکسپرټ شئ. صحیح ده؟ ماهران به شئ او انشاءالله دا مکمل چې دی دا فری کورس دی، بس ما سره اوسئ. ټیک ده؟ او دې کې تاسو ته به ډېره فایده میلاو شي او کوم ملګرو سره چې لیپټاپ وي نو هغوی ته به مونږ د مختلف سافټویرز چل ښایو او دې نه علاوه د مختلف موبایل ایپس چل به مونږ ښایو. د دې دا به ستاسو هغه ایپس هغه سافټویرز مونږ ښایو چې یاره ستاسو په آنلاین ارننګ کې ستاسو به کارېږي. زه یو مثال در کوم، فرض که ته یوټیوب چینل تا جوړ کو نو یوټیوب چینل خو ټیک دی تا جوړ کو خو هغې له به ته ویډیوز هم بیا جوړوي. صحیح ده؟ او مثلا تا د خوراک یو چینل جوړ کو. صحیح ده؟ مختلف خوراکونو له ته ویډیوز جوړوي او هغه ته شیر کړې هغې له چې ته ویډیو جوړه کړې نو په هغه ویډیو کې چې کوم مختلف مسلې کیدای شي هغې کې خبرې ایکسټرا وي یا نور داسې څه کلیپس چې دي هغه پکې ایکسټرا وي ته وایې زه دا درکول غواړم او نور چې دی یو ځای کې فرض که ته وایې چې یاره زه دلته میوزیک ایډ کول غواړم. صحیح ده؟ نو دا ټول کارونه چې دی دا به ته بیا د مختلف ایډیټنګ سافټویرز دي. صحیح ده؟ هغې په ترو بیا کې ویډیو ایډیټنګ چې کوم کېږي هغې چل به مونږ ښایو. تصویرانو چې دی د هغې ایډیټنګ به څنګه کوئ د هغې چل به مونږ ښایو. نو هغه چې دی به ستاسو بیا په آنلاین ارننګ کې په کار راځي. صحیح شو؟
او دین علاوه چې دی بلاګ به څنګه جوړوئ، بلاګ باندې به چې دی مفت چې کوم بلاګ دی صحیح ده به څنګه جوړوئ په ورلډ پریس باندې یا بلاګر باندې، او په هغې به پیسې څنګه ګټئ. صحیح ده. دا بلاګ چې دا به د هغه ملګرو دپاره وي چې یاره هغوی دونه هغه ټکه پکه انګلیش ورله ورځي. صحیح ده. ضروري نه ده چې یاره هغوی بلکل سټرانګ چې دی هغه انګلیش وي. صحیح ده. بس چې دونه څه نه څه پوهېږي نو هغه به بیا لږ شانې خیر محنت وکړي نو انګلیش به خیر ځان له لږ ښه کړي وي. او هغې کې دا نه ده چې یاره هغه به بلاګ په خپله لیکي، ضروري نه ده. که څوک لیکلی شي ډېره ښه ده، بلاګ که په خپله لیکلی شي نو هغه خو ډېره ښه ده، خو که نه شي لیکلی نو هغې دپاره به هم تاسو ته مونږ چې دی چلونه ښایو چې یاره ته به څنګه چاپه لګې. مونږ پاکستانیان خو چاپه کې مونږ ډېر ایکسپرټ یو، نو د چاپې لګولو چل به ورته هم مونږ ښایو، خو که څوک په خپله لیکلی شي نو ډېره ښه ده. بلاګ یو ساده کانسپټ در کوم، فرض کې یو باډي بلډر دی یا چې کوم فټنس چې کوم هغه باډي بلډینګ کلب کې چې کوم هغه مشر وي، هغه ته اوس څه نوم وایي، خو بس چې کوم هغه ټرینر ورته وایي. صحیح ده. نو ټرینر چې دی فرض که هغه دونه انګلیش ورله ټکه پکه ورځي او هغه په فټنس باندې هغه سره څه شته، صحیح ده، څه علم ورسره شته او هغه وایي چې یاره زه په دې لیکل کولی شم، نو هغه به لاړ شي په بلاګر یا ورلډ پریس باندې، په هغې به ځان له یو بلاګ جوړ کړي. بلاګ داسې وګڼئ چې یو ویب سایټ وي. صحیح ده. خو ویب سایټ دا دي چې بیا لږ ایډوانس چې کوم ویب سایټ وي نو هغې باندې خرچه راځي، او ساده چې کوم بلاګ وي نو هغه مفت دي. صحیح ده. نو ایکسپرټ به لاړ شي، په هغې به بلاګ ځان له جوړ کړي، په هغه بلاګ کې به بیا هغه څنګه چې تاسو په فیسبوک یو قسم نه پوسټونه ورکوئ. صحیح ده. دغه رنګ چې دی په هغه خپل بلاګ به هغه بلاګز جوړوي، یو بلاګ چې دی هغه به شیر کوي. صحیح ده. نو په ګوګل فرض که یو کس سرچ ورکړو چې یاره فټنس لفظ یې سرچ کړو او د ده دا بلاګ چې دی د ده دې له داسې اډورټایزمنټ او داسې طریقې ورسره کړي چې هغه په ګوګل باندې موجود وي. صحیح ده. نو د ده موږ چې څنګه سرچ ورکړو فټنس ته ورکړه نو تا ته مختلف ویب سایټ چې کولاو شي، نو که د ده ویب سایټ کې دا خوبي چې یاره دا لږ ټریفک پې ډېر وي او ډېر خلک یې ګوري نو د ویب سایټ چې دی هم به هلته هغې کې سرچ کې راځي. صحیح ده. نو دنیا خو چې دی دا خو د څه طرف نه سیوا خلک دي، نو او انټرنیټ چې دی هم په اربونو خلکو سره دی، نو په دې اربونو کې که په یو ورځ کې ده ته 2000 خلک هم رالل. صحیح ده. د ده ویب سایټ ته دا د دپاره بلا شی دی. ټیک ده. دا مې هسې مثال درکو، نو هغې چې دی بیا په هغې باندې دا کار کېږي. اوس دا به هغې باندې پیسې څنګه ګټي، نو دا به په هغې بیا ګوګل ایډسنس چې دی د هغې په ترو په دې به مختلف اشتهارات لګي د ده په دې بلاګز باندې. دا چې څونه د ده بلاګ خلک ډېر وزټ کوي او په دې د ده په دې بلاګ چې کوم اشتهارات لګېدلي. صحیح ده. او څونه ډېر خلک یې ګوري. صحیح ده. نو ده ته به د هغې پیسې میلاویږي. دې نه علاوه چې دی ای کامرس چې کوم دی نن سبا یو ډېر ایډوانس دغه دی او خلک چې دی هغې کې ډېرې زیاتې پیسې وګټلې. نو په هغې کې چې دی مختلف ساده دا وایم چې یاره په آنلاین چې کوم سیلینګ کېږي یا اخیستل خرڅول چې کوم کېږي. صحیح ده. څوک څه اخیستل غواړي نو نن سبا بازار ته نه تلل، ډېر خلک داسې چې یاره بازار ته تلل نه غواړي، نو هغوی چې دی کور کې سرچ کې ورکړي چې یاره ما ته دا آیټم پکار دی، نو په سبا یا بل ورځ هغه ته کور ته راشي. نو په هغه ویب سایټ چې دی په هغې به تاسو خرڅول څنګه کوئ. صحیح ده. د هغې طریقه به هم تاسو ته زه ښایم. او چې چا سره آیټمز وي او دوکانداران دي او هغوی چې دی مخکې نه فرض که یو ملګری دی هغه سره چې دی هغه د کپړو کاروبار دی، نو ټیک ده هغه له خو دلته به دوکان ته ګاهک راځي، خو هغه چې نه زه چې دی آنلاین هم خرڅول غواړم چې زما ګاهک زیات شي. صحیح ده. نو هغې دپاره چې دی تاسو به یو مختلف ویب سایټس دي. صحیح ده.
په هغې به خپل سیلر اکاونټ جوړول غواړي. نو هغه سیلر اکاونټ به څنګه جوړوئ؟ هغه لږ شان کمپلیکس پروسس دی، خو انشاءالله چې زه په ویډیو جوړه کړم تاسو ته به هغه ډېر زیات اسان چې بس کور کې هر سړی چې دی هغه ویب سایټ ځان له جوړولی شي. ویب سایټ اکاونټ صحیح، ویب سایټ خو جوړي مخکې نه، خو تاسو چې دی په هغې باندې به اکاونټ جوړ کړئ، ټیک ده، سیلر اکاونټ. نو په هغې تاسو به خرڅول کولی شئ. او زه مثال در کوم، لکه فرض کا دراز ډاټ پی کې، نو دراز ډاټ پی کې باندې ته اخیستل هم کولی شي، او که ته وایې چېرې زه ما سره آیټمز دي او زه خرڅول غواړم، نو هغه خرڅولی هم شي ته، ټیک ده، په دراز ډاټ پی کې. او سیلر اکاونټ به په هغې څنګه جوړو، د هغې طریقې به هم موږ ښایو. او دې نه علاوه نورې بلا طریقې دي، صحیح ده. موږ چې سټپ بای سټپ ځو، نو هغه به ما ته مخې ته راځي، نو زه به تاسو ته چې دی زه څه نه څه ډیټا چې دی هغه مخکې نه به تیاروم، نو به زه تاسو ته ښیم، صحیح ده. او دا چې دی دغه رنګ چې دی ویډیوز بار وي دغه رنګ وي، نو دې کې به سیټ ته دغه زما زه به درته ښکارم، خیر دغه ضروري دی هم نه دونه که زه ښکارم او که نه، خو زما د لیپټاپ چې کوم سکرین دی به تاسو ته ښکاري. نو زه چې کوم کار کوم دلته، نو هغه به تاسو ته دلته ښکاري. فرض که زه دلته چې دی دا کولاوم، صحیح ده، دا تاسو ته به دلته ښکاري، ټیک ده. زه چې دلته څه کار کوم به تاسو ته دلته ښکاري، زه څه لیکل کوم به تاسو ته ښکاري، ټیک ده. دې دپاره هم یو سافټویر دی، دا زه په سافټویر په تھرو لګیم، صحیح ده. او دا سافټویر دی، دې ته وګورئ OBS سټوډیو، صحیح شو. دا ډېر اسان طریقې سره تاسو هم کولی شئ. او دې نه علاوه چې دی زه اوس چې کومې خبرې کوم نو هغه زه لګیم په دې باندې مایک کلاینټ، صحیح ده، دا کلاینټ دی. او په زما خبرې زه دلته ما موبایل کنیکټ کړی دی د دغه سره، دا موبایل ما کنیکټ کړی دی د دې کیبل په تھرو باندې. نو دا دې کې یو سافټویر دی، هغه ایپ دی، صحیح ده، د موبایل لپاره، او یو دلته دی. نو دا دواړه آن کو موږ په یو ټایم باندې او یو بل سره کنیکټ کړو. نو زما موبایل چې کوم دی هغه د مایک کار کوي. دې نه علاوه دا ډرایډ کیم دی. ډرایډ کیم کې دا دی چې یاره فرض که زه د موبایل چې کوم زما کیمره ده او هغه زه دلته د پی سي چې کوم ویب کیم دی، د لیپټاپ ویب کیم دی، به طور هغې زه استعمالول غواړم، چېرې زه دلته زما موبایل آن د موبایل کیمره او زه هلته ښکارم، صحیح ده. نو هغه ډرایډ کیم چې دی دا یو ایپ دی، دا د کلاینټ پی سي کلاینټ چې کوم سافټویر دی، او هلته په موبایل کې به هم سافټویر ورته وکړي، دواړه به کنیکټ کړي. دا یو سافټویر دی، سکرین ریکارډینګ کوي، څنګه چې دا OBS سټوډیو ده، صحیح ده. خو دې کې صرف دی چې یاره دې کې زه بیا کیمره نه ښکاري سایډ کې. او دې نه علاوه ما سره نور بلا د ایډیټینګ بلا دغه دي سافټویر دي، صحیح ده. دا ټول د آفټر افیکټس شو، آفټر افیکټس چې دا ډېر ایډوانس سافټویر دی. دې کې به هم تاسو ته زه کار کوم، صحیح ده، به تاسو زده کوئ. دا پریمیر چې کوم پرو دی اډوب، دا د ایډیټینګ دپاره زبردست سافټویر دی، صحیح ده، دې باندې به هم کار کوو. او دا چې دا پروګرامینګ لینګویج دی، په دې باندې به هم موږ څه نه څه ټچ به ورکوو، ټیک ده. او دا بیا لږ ایډوانس سافټویرز دي، صحیح ده. دا میک هیومن چې دی دې باندې ته یو قسم لا کریکټرز جوړولی شي انسانان، صحیح ده. بیا مختلف سافټویرو کې هغه استعمالیږي، د بلنډر کې هغه استعمالیږي، او ته پې خپل انیمیشن وغیره کولی شي. دا ان پیج دی، ان پیج کې اردو لیکل موږ کوو. زوم خو چې دی نن سبا د کرونا نه بعد چې دی کوم سافټویر چې دی ډېره ترقي کړې ده، نو هغه زوم دی. چې کوم کلاسز دي یا میټینګز دي ټول په دې باندې کېږي. ښه، یو بله خبره ما ته رایاده شوله د میټینګ، زما چې کوم ملګري دي نږدې، نو موږ به د دې داسې هفته کې یا میاشت کې چې دی خپل یو میټینګ به هم کوو. نو په هغې کې به موږ یو ځای کې چې ته راغونډېږو، په هغې باندې چې دی نو موږ به مختلف چې دی ډسکشن به کوو، صحیح ده، مخامخ یو بل سره. او دې نه علاوه چې دی یو بله خبره چې دی هغه دا ده چې کم ملګرو سره پی سی نشته، لیپټاپ نشته، نو هغه دا کوئ چې کم ملګري په کلي کې 4-5 ملګري دي او یو سره پکې لیپټاپ خامخا یي، صحیح ده. نو هغه راغونډېږي یو ځای کې، او په مشترکه چې دی چې کوم په ویډیوز کې چې دی څه ښودلی شوي،
نو هغه سافټویر چې دی هغه هلته کولاوئ خپل لیپټاپ کې او هغه چې دی هلته پې مشترکه چې دی کار کوئ او دا چې دی انشاءالله دا ویډیو ستاسو ګورئ که نه نو د فضولیاتو نه به یې واوړئ او دغه به واخلئ فایده به ترې واخلئ ټیک ده ډېره فایده به درکړي نو انشاءالله دا به دغه رنګ سټپ بای سټپ به مونږ ځو ټیک شو او سبسکرایبرز چې دی تاسو سیوا کوي تاسو به سیوا کوئ ټیک ده ځکه چې تا به تاسو خپلو ملګرو ته رسوي دا د یو کس کار نه دی او بله یو خبره دا د ډېره اهم خبره هر ملګری چې دی هر یو ملګری هغه ځان له د یو فیسبوک چې دی پیج جوړ کړي په هغې به هم مونږ ویډیو جوړوو چې یاره پیج به څنګه جوړوي د فیسبوک نو فیسبوک پیج چې دا ډېر ضروري دی ډېر ضروري دی ډېر ضروري دی ټیک ده په مختلف نومونو جوړ کړئ فرض که یو خپل نوم باندې نه خپل باندې مې یو جوړ کړئ خیر دی آفیشیل ورسه ولیکئ فرض که یو ملګری دی او د هغه احمد نوم دی نو هغه دې جوړ کړي احمد آفیشیل صحیح ده دغه پیج شو ټیک ده هغه خو صحیح شو خو دې نه علاوه مختلف پیجز چې دی هغه جوړ کړئ مختلف نومونو سره چې خلک پرې خوښوي صحیح ده او تاسو چې دی په هغې لایک سیوا کړئ د هغې پیدا چې دی به زه تاسو ته دا ویم چې څونه ستاسو فالوورز ډېر وي په یو پیج باندې نو ستاسو ایډورټایزمنټ چې دی هغه به ډېر په اسانه کېږي فرض که تا یو فیسبوک یوټیوب چینل دی نو هغه چینل چې دی هغه ته یو ویډیو جوړه کړه صحیح ده نو ستا په فیسبوک فرض که یو پیج دی او په هغې 5000 فالوورز دي صحیح ده او تا شیر کړه په هغې لینک دی په فیسبوک پیج باندې شیر کو نو که هغې کې 200 کسانو هم هغه ویډیو وکتله نو تا ته 200 ویوز راغلل صحیح ده او که ستا هغه فالوورز کې چې دی د هغه پیج فالوورز کې یو 100 کسانو هم سبسکرایب کو ستا چینل نو چې دی نو هغه هم غټه خبره ده صحیح ده تاسو چې دی کوشش وکړئ هر یو چې دی هر یو ملګری چې دی دا ځان له د فیسبوک چې دی یو پیج جوړ کړئ خامخا یو نه 3 4 5 جوړ کړئ صحیح ده مختلف نومونو سره مختلف طریقو سره مختلف دغه باندې موضوعاتو باندې صحیح ده فرض که یو ملګری دی او هغه چې دی میتھس کې ایکسپرټ دی نو هغه دې په میتھس باندې یو پیج جوړ کړي ویډیوز دې جوړوي ولا صحیح دی یا نور داسې سب پوسټونه دي پکې د میتھس شیر کوي فرض که یو ملګری دی هغه شاعر دی هغه دې پکې شاعري چې دی نو هغې باندې ځان له یو پیج جوړ کړي شعرونه دې پکې شیر کوي او دې نه علاوه فرض که یو ملګری دی او هغه چې دی په خوراکونو کې ایکسپرټ دی صحیح ده نو ګرځي دي بس مختلف تصویران دي وباسي دغه دې کې پیج دې ورکوي ویډیوز دې جوړوي صحیح ده او هغه چې دی پیج د چې دی نو په دغه طریقو به لایکس سیوا کوي په پیسو هم سیوا کېږي خو مونږ چې دی کوشش به کوو چې یاره هر شیز مونږه فری وکړو صحیح ده فیسبوک چې کوم پیج دی هغه ایډز باندې ته دغه کولی شي مختلف ایډورټایزمنټ باندې چې دی هغه ته مشهورتیا کولی شي خو مونږ چې یاره فری وشي صحیح ده نو فری چې دی هغه به مونږه په دغه طریقو کولی شو صحیح ده ټویټر چې دی ځان له چې دی اکاونټ جوړ کړئ ټویټر او فالوورز چې دی سیوا کوي او مختلف چې کوم دا غټ غټ چې کوم شخصیات دي نو د هغوی په پوسټونو باندې کمنټس وغیره کوئ صحیح ده نو دې څه به ستاسو فالوورز سیوا کېږي او دا به ستاسو بیا وروستو په کارېږي صحیح ده انشاءالله موږ به میلاویږو او لینک چې دی د چینل لینک به زه په فیسبوک پیج باندې شیر کړم نو تاسو خو به پخپله هم سبسکرایب کړئ او ملګرو سره چې دی شیر به کوي هغوی ته وایي چې دا هم سبسکرایب کړئ نو څونه چې دا ډېر سبسکرایب کېږي نو دې به یو بله فایده دی چې بیا به مونږ په دې باندې فرض که ما یو ملګري له یو چینل فرض که جوړ کړو نو که زه بیا د هغه چینل له زما په چینل باندې فرض که 2000 سبسکرایبر دي صحیح ده نو که د هغه چینل پکې ما دلته منشن کو صحیح ده د هغې طریقه به راته هم بیا ښیم صحیح ده نو د زما د چینل سبسکرایبرز چې دي په 2000 کې 1000 مغه وکتو صحیح ده نو د هغه چینل که سبسکرایب یې نه کړي نو ویوز خو به هغه ته راشي صحیح ده نو موږ به په چینل باندې ایډورټایز کوم د ملګرو چینل مختلف دغه به جوړو صحیح ده او دا د یو کس کار نه دا مشترکه کار دی صحیح ده دا زه چې کوم نن ویډیو ده نو دا خو زه ټیک ته یوازې جوړوم لګیا یم خو کېدای شي داسې یو موضوع پکې راشي چې زه پرې نه پوهېږم انسان خو 100% چې دی هغه مکمل نه نو کېدای شي زه په بل ملګري هغه ایکسپرټ وي او هغه ویډیو تاسو ته شیر کړم صحیح ده
نو داسې به مونږ کوو. ټیک ده، داسې به پکې هم راځي کله ناکله. او کوم ملګرو چې کوم زما ملګري دي هغوی وایي چې یاره زه په دې څیز کې ایکسپرټ یم او زه ویډیو په دې څیز باندې جوړول غواړم، نو بالکل ما سره رابطه کولی شي. نو هغه نه به هم مونږ ریکارډینګ کوو، هغه به تاسو سره شیر کوو. ټیک ده، او دا د پښتنو چینل دی. نو انشاءالله مونږ چې دی دا خاص ما د پښتنو دپاره جوړ کړی. داسې زما نورې چینلې شته دی، صحیح ده، خو دا ما صرف دې دپاره جوړ کړو یاره چې هر پښتون چې دی هغه ټیکنیکلی سټرانګ شي. ځکه چې مونږ صرف دغه ټیک ټاک دی او پبجي دا دوه څیزونه دي، او په هغې کې مونږ چې دی نو ډېر ایکسپرټ دي، خو د هغې مونږ ته څه خاص فایده نشته. نه خو ترې مونږ ګټه کولی شو او نه چې دی مونږ هغه ټیکنیکلی هغې سره مونږ سټرانګ کېدی شو. صحیح ده، زه دا نه یم چې تاسو ټیک ټاک مه کوئ، پبجي مه کوئ، هر څیز دغه کوئ، خو خپل خپل وخت باندې. ټیک ده، نو انشاءالله تاسو به دې چینل نه ډېره فایده والئ او ټول چې دی سبسکرایب کړئ. چې څوک دا ویډیو ګوري هغه سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. صحیح ده، او په پیج باندې به لینک زه ورکوم، هغه لینک چې دی هغه تاسو ټول شیر کړئ. ټیک شو، انشاءالله دا په شریکه چلو. او دې نه پس چې کوم زه ویډیو جوړوم نو بس زه به ډایرکټ زه به انشاءالله هغې کې دونه خبرې نه کوم، بس ډایرکټ چې فرض کړه زه وایم چې یاره جیمیل آی ډي به څنګه جوړی، نو زه به دې خواښات هغې پسې دونه خبرې نه کوم. دا اولنۍ ویډیو ده نو قصې لږه ځکه ډېرې کوم. صحیح ده، بیا به چې دی هغې کې دا خبرې نه وي او بس شارټ دغه به وي. او ویډیو چې څونه شارټ وي نو هغومرې خلک ګوري هم ډېر، خوښوي هم ډېر، ځکه چې نن سبا خلکو سره وخت ورسره وي او نه مې ورسره وجه نه وخت نه میلاوېدلو وجه دا ده چې مونږ ډېر چې دی فضولیاتو کې مصروف وي. نو انشاءالله بیا به شارټ ویډیوز وي. صحیح، تاسو ته به ډېره فایده میلاوي. او څه چې دی ځینې به ما د موبایل سکرین ریکارډینګ کوم، ځینې به د لیپټاپ نه چې دی ریکارډینګ ځي. صحیح ده، او تاسو به چې دی نو زه به ورسره لګیا یم. صحیح ده، خبرې به ورسره کوم، نو تاسو به زه بالکل لکه ماشوم چې زه څنګه خلک څنګه پویه کوي، صحیح زه به تاسو همدغسې پویه کوم او ویرېږئ به نه. صحیح ده، بس صرف دا ده چې محنت غواړي. ټیک شو، نو انشاءالله تاسو به ښه شئ. صحیح ده، ټول به ښه شئ او ټیکنیکلی چې دی ډېر سټرانګ به شئ. او د انټرنیټ چې دا دنیا کومه ده نو دې کې به تاسو چې یاره دې نه به څنګه فایده اخلئ. نو داسې خو لکه تاسو مختلف چینلز چې دي هغه شته دی، خو اردو کې دي یا انګلیش کې دي، نو ډېر ملګري داسې دي چې یاره هغوی د هغوی نه زده کړه نه شي کولی. ټیک ده، نو هغه هم ګورئ، زه نه یم چې یاره تاسو مه ګورئ، خو دا چې دی دغه د پښتنو دپاره دی. صحیح ده، نو که څوک زده کړه کول غواړي، صحیح ده، نو دا چینل د هغوی دپاره دی. خو که څوک زده کړه نه کول غواړي او یا شوق یې نه، نو که هغوی ته په پښتو کې وي او که عربۍ کې وي، صحیح ده، نو هغه څه فایده نه ورکوي. نو انشاءالله دا چینل به تاسو له ډېره فایده درکړي. صحیح ده، او ټول یې سبسکرایب کړئ. او سبسکرایب سره یو بله دا ده چې د بیل دا چې کومه نښه ورسره راشي نو دا به ورسره خامخا وښئ. د هغې وجه دا ده چې کله هم بیا نوې ویډیو اپلوډ کېږي، صحیح ده، نو تاسو ته به نوټیفیکیشن کې راځي. صحیح ده، نو که بیل آیکن هم نه وي والی، بیل آیکن وي او آل راشي، صحیح ده، نو آل به ووي. نو هغې فایده دغه ده چې یاره که ته نوټیفیکیشن نوې ویډیو اپلوډ کېږي نو نوټیفیکیشن کې به تا ته راځي، ته به ترې خبرېږي. صحیح ده، بس ویډیو چې دی ختموم، خبرې ډېرې شولې، دا صرف تعارفي ویډیو. انشاءالله بیا به چې دی شارټ ویډیوز به وي 4 منټه 15 منټه، چې داسې ډېر کمپلیکس کار وي، سافټویر باندې کار وي، نو هغه به لږ اوږدي خیر دی. خو چې کوم نور داسې واړه دغه وي نو هغه به شارټ دغه کوو. صحیح ده، ډېر وخت به پرې نه اخلي. چې کوم ملګري چې دی هغه پوه نه شي په یو ځای باندې، صحیح ده، څه باندې پوه نه شي نو هغه تپوس کولی شي او کمنټ کې کوئ د ویډیو چې کوم کمنټ سیکشن وي. په فیسبوک باندې کولی شئ، زما واتساپ نمبر چا سره وي ما نه واتساپ باندې تپوس کولی شئ، وایس میسیج کوئ واتساپ باندې، میسنجر باندې کوئ، فیسبوک میسنجر باندې. صحیح ده، چې څه مسله ومي نو ما نه تپوس کولی شئ. ټیک ده، او ډېره مننه د ویډیو کتلو، ډېره مننه، او الله مو روغ جوړ لره. الله حافظ.